چې د کوم ملک دا انصاف او دا انصاف خو به اله راځي چې د ملک قانون صحیح شي. د ملک قانون دا قرآن شي چې کوم تاسو ختم کړی، چې دا قرآن د ملک قانون شي، نو بیا به داسې چلو. هسې په خبره هم پوهېږئ که نه؟ دیوال ته خبرې دي، نو بیا به داسې چلو شي. حضرت عباس راغی، دعوا یې وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې عدالت، چې حضرت عمر زما د کور پرناله غورځولې ده. مجسټریټ سمن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شه، عدالت ته پیش شه. امیر المؤمنین مطلب دا ده لکه نن ضیاءالحق چې زه چې په پېښور کې په ضیاءالحق دعوا وکړم، نو د پېښور مجسټریټ به ضیاءالحق راوغواړي عدالت ته، راوبه غواړي. ضیاءالحق خو لوی سړی دی، ستا په دې صدر کې په یو بنګلې والا دعوا چې د جي زما د کور پرناله غورځولې ده، ستا تانیدار به هغه راوغواړي تانې ته، او که په غریب دې وکړه بیا د دې پولیس دا دغه ګوره. خان لاړو پتا یې شکایت وکړو، ته خوار وې او خان چې ورلې تانې ته، شیخه دا خان درنه ولې تنګ؟ جي ما کوی ته جي بچي الله دې دغه تانیدار نه بیا سا. هغه ورځ راته یو تانیدار ووی جي مونږ خو ډېر غریبان یو، مال خدای پېژندلي یې چې په چڼو دال خوراک هم سترګې راووتې، خدای پېژندلي یې. خدای چې څه کوي په دې ځمکه ډېر ښه یې کوي. ته پوه شې که نه؟ چا سره چې څه زیاتې وشي پکې ځئ، پولیس ور سره زیاتې وکړي نو عذاب د پولیس په شکل کې په ده نازل شي. مجسټریټ ور سره زیاتې وکړي، عذاب د مجسټریټ په شکل کې. کچرو کې ور سره زیاتې وشي، عذاب د کچرو په شکل. دا مختلف رنګ کې عذابونه دي الله په تاسو نازل کړي. دا عذابونه به اله ټل کېږي او لرې کېږي چې د ملک قانون قرآن شي او د ملک عدل او انصاف. مجسټریټ سمن جاری کو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شه. امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ته راغی. قاضي ناست دی او امیر المؤمنین ولاړ دی. وی حضرت عباس پتا دعوه کړې ده چې د زما د کور پرناله غورځولې ده، جواب وکړه کني قیدوم دی. امیر المؤمنین ورته وویل چې دا پرناله ما ځکه غورځولې ده چې دې پرنالې کې اوبه به چې راتلې د باران، نو د مسجد نبوي دیوالې والو نو دیوالې خرابولو، نو ځکه ما وویل چې دا پرناله وغورځوه. حضرت عباس ته وایي چې اوس ته وایه. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وه، او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجود و. که د دیوال وجه وی نو پیغمبر پکارو چې ویلي وی چې دلته یې مه لګوه. کم شی چې پیغمبر لګولې وی عمر ستا حق نشته چاته وغورځې. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګی یا به سزا درکومه. عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي که دا فیصله زه پخپله وکړم. عدالت ورته وی چې ته یې وکړه. وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وه، نو سزا یې دا ده چې اوس دا عباس به زما په دې اوږو باندې خپې کېږدي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګوي. امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس په اوږو باندې سوری او ورته وایي چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوه. عدل او انصاف دې ته، عدل دې ته وایي. یو ښځه راله غېږ کې ماشوم دی، عمر فاروق ته درخواست وکړه چې زما یو عرض، او ورته ودرېدو. بیبي وایه داسې ورته نن ته عرض له چې چاته ورشي چې زیاتی را سره وشو، وایه په ایمان چې پاکستان کې دي چې دوه څیزه نه وو، دولت او سره سترګه، نو په وخت ځان له کوتې که نه چې ور کوزېږې ستا د اوسېدو ځای نشته. سره سترګه دې نه وه او دولت دې نه و، نو قبر ځان له په وخت لټوه. دا د غریبو د اوسېدو ملک نه دی، دا د بېکسو د اوسېدو ملک نه دی، دا د فریاد دا اورېدو والا او خلقو ملک نه. فریاد چاته ورته ودرېده. نن ستا د ملک لوی فریادګاه چې دي تاڼې دي، ته د خدای خوار او غریب یې، تاڼې ته ورشه. مرزا صاحب مرزا صاحب جی ما سره چا زیاتی وکړ، چو فلانی خان راس د خرمټ خان متعلق رپورټ ته رالي، ونیسي هلکه والا ته وایي. هغه غریب منډه وایي نه ما نه ده کړې دي، ونیسي رالی صاحبه سایکل مې ورک شو، چا پټ سایکل دې ورک شو، سایکل بچیا ته خپله غلی کړ، ونیسي والا کې وایي. منډه د کور جي غلا مې خر بچیا جامو ته دې ګوره څه درنه تېرې دي 2000 روپۍ کور ځانه ونیسي والا کې نه ده کړې دي. وایي داسې لیکل
اوس مونږ به داتی په غوږ کې ودیو خضر اعلی امیر المؤمنین ته یو عرض دی او ورته پاسې ده ودرېد جی وایه وایه خو به کیسو مونږ له راشه زمونږ جوماتونو والا خوارې سپېرې بار چولې خرڅې یا ممپلي خرڅې او جومات ته راغې استاد ها داسې کوي سر مې خوږېږي لږ دم ځه څه دمګری مت ټیک شو غوړ غونډې راغی ټیکسین صاحب راغی استاد جی خیر خو دی کوي داسې مونږ ته نه مونږ به تا نوم مې پرېوتی ها ما سره خو زوروره اجازه ده سملاسې صاحب چې خوار وې او سپېره وې ته خو راشه ما ته وایې چې نوم مې پرېوتی چې مرداروم دی او که نه او چې غوړ وې غریب سړی جومات ته نه راځي مانځه خون پلیته مردار جومات ته نه راځي استاد ناجوړه یم نری رنځ مې دی ستنې وام غوړ دی یاره ستا جي مانځل هم نشم جي ستاسو رنګ هم ډېر خراب دی تاسو ته ډېر تک ډېر دغې غریب وې او رالې او ما نه دې تپوس وکړو چې جي الټی مې وکړې او د وینو الټی مې وکړه روژه ماته کړم نه روژې له دې چل جوړ کړه پلیته مرداره وایي بس او غوړ وې او رالې مولانا صاحب السلام علیکم په خیر رالی په خیر تاسو ښه یئ جي تاسو ته خیر دی کور اهل بیت د هغه کور والا اهل بیت شي او زمونږ کور والا خرې شي اهل بیت ښه دي ماشومان ټول او جي ښه یاره جي ما ته څه دی ګردې تکلیف غوندې دی ډاکټر راته وایي چې روژې مه نیسه خان رنګ دې هم ښه نه دی بلکل یې مه نیسه چې ډاکټر درته ویلي چې بلکل یې ونه نیسه دا زمونږ ایمان چې اوس مونږ به ایمان کم ځای ته وکړو که آرام کښېنې سړي ما ته ملا صاحب ته کشمیر ته تللی وې مال نه ویلې کشمیر ته نه یې تللی مال خو نه یم تللی ویل نو ته څنګه ملا چې کشمیر غزا ته نه یې تللی مال ته تللی ویل نه زم نه یم تللی نو مال خدای دې بې خو بسه د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي خو چې څنګه یې دغسې یو که نه موږ به یې دغسې ښځه ده ماشوم یې په غېږ کې نیولی دی امیر المؤمنین ته راغله ورته څه وایي وایي تعال یا امیر المؤمنین تعال حضرت عمر د قجورو په باغ کې ناست دی او کمیس ته ټاکۍ ګنډي کمیس یې کېښو په منډه راغی بیبي وایه څه تکلیف الله ورته امیر المؤمنین په دې مې پوه که چې دا قرآن چې ته وایې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ دپاره دی او که تا دپاره هم دی موږ دپاره عمر فاروق ورته وایي بیبي خبره دا ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشته د خدای قانون د شاه او د ګدا دپاره د امیر او د غریب دپاره یو شان دی وی فرق پکې نشته وی نه وی چې فرق پکې نشته زما دا په غېږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی ستا زوی ابو شحمه ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمره دې نه مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي الله عمر راغی ورته بیبي خدای په امان ته ځه کور ته راغی چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه چې روټۍ خوړه بابا ولې پریشان غوندې عمر فاروق ورته وایي بچیه روټۍ وخوړه په مړه خېټه ما ته داسې معلومېږي چې ستا نن اخري روټۍ ده زما په کور کې زوی ته وایي خدای وایي زوی ته ماما خدای وایي مونږ به وایي ملیان پیران میاګان سیدان د ګردي غوث نوسي دلته د ګردي غوث نوسی دی نو هغه د دواړو لاسونو کې مړه ځان نیولي دنګی را دنګی ښځې راشي وایي دلته د ګردي غوث نوسی دی ماشوم مې دموله راوستی چې چېرته دی مال ترور د ګردي غوث نوسی خو دلته نشته د آدم علیه السلام نوسی شته د پیغمبر نوسی قدمې پې ماشوم ویا چېرته دی مال زه یې مه کړه ستا په دې ملک کې رنګ رنګ د دین نه یو ماحول جوړ دمګری ته ما ته ووایه چې ستا د ملک قانون قرآن وي نو په دیوال به ما نه څوک ولیکي چې مشہور نجومی کے کرش میں ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے ڈاکٹر ایس ایم کاظمی ایم ایوب صابری دا ټول پنجاب او پېښور د نجومیانو د ایډورټایزمنټ نه ډک قانون ستا د ملک قرآن وي
قانون څه دی؟ من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. پالګر ته څوک راغی او لاس یې ورته وښودو او داغه په خبره د یقین وکړو نو دی کافر شو په هغه قرآن چې کوم په رسول الله صلی الله علیه وسلم. پالګر ته راغی او لاس یې ورته وښودو او تا وی چې اسې ورته لاس خیم یقین پې نه کوم، اسې ګورم چې دی به څه وایي. د دې اسې لاس ښودونکي یو عبادت بم تر 40 ورځو پورې د خدای په در کې نه قبلېږي. نن ستا د ملک اخبارات اشتهارات شایع کوي. اخبار به مانه د کفر اشتهار شایع یو ونیسمو سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کړم. ته وګوره چې بیا ټپو کیسو په دې نوتیې په دې مین روډ باندې یو سړی ځوړند کم سر لاس او خپې پاس سر لاندې او خپې پاس او تاسو پې تېرېږي او دی برړانګې وایي د خره غوندې. هغه جرم ته به نږدې را تېر شئ، نږدې به راشئ ورته. نو زما عزیزانو عرض دا چې امیر المؤمنین زوی ته وایي چې بچیا ما ته داسې معلومیږي چې ستا نن اخري روټۍ د زما په کور کې روټۍ وخوره. روټۍ وخوړه او را روانې کړو، لاس نیونی و بارې راویسه. ورته وایي چې تا پلانی ښځې سره زنا کړې ده؟ هغه وایي چې او پلاره کړې مې. ویلې منکر ولې نه شوې چې نه مې دا کړې؟ ویل یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړی دی، دویم جرم د دروغو ولې وکړم، دروغ ولې وویل. را مخکې شه مسجد نبوي ته یې راوسته. دا مې دې پورې وی چې دا جومات یوازې د منځونو ځای نه دی، جومات د مسلمان قوم د هرې فیصلې ځای دی، په دې کې به هره فیصله کي. جومات ته یې راوستو او جلاد یې راوغوښتو. ورته یې چې جلاده زما دې زوی زنا کړې ده او د اقبال جرم وکړو. قرآن ویلی دي الزانیة والزانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده. چې واده یې نه کړی او سړی او ښځه زنا وکړي نو 100 درې ووهئ. نو زما دا زوی غیر شادي شده دی، ما پې د قرآن د حکم مطابق د 100 درو حکم وکړو. اے جلاده که تا په زړه کې م راوسته چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دی لږ به یې په رو رو وهم نو په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي. وحی به او سب به وایي اوبه کې څوک سب به وایي. درې وهل شروع شو. د مدینې منورې لوی لوی سرداران راله عمر ته یې جرګه وکړه چې ستا دا زوی قرآن ډېر مزیدار لولي، د سزا مونږ له راکه خو ده ته یې مه ورکوه. عمر را پاڅېد او تقریر یې وکړ. ورته وی او قوم واورئ زما د خدای قانون دا دی ولا تزر وازرة وزر اخرى. زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړي وي نو بلا به هم هغه ته په سر وي. قانون دا نه دی چې ګناه یو کړي وي او سزا یې بل له ورکړی شي. دا قانون نه دی. ګناه ده کړې ده هم دی به سزا بکتاوئ. اتیا درې چې د عمر زوی لګاو شو پلار یې ورته ولاړ دی. نو زوی آواز وکړو پلار ته چې بابا جانه ډېر تږی شوم لږې اوبه راکړه. عمر ورته وی بچیه ستا د هر وای سره زما د زړه نه وینې جدا کېږي، خو څه وکړم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینه ده. اے بچیه د الله د حکم په مخ کې دې ستا غوندې لکونه زامن قربان شي. اتیا درې ولګېدې 100 پاتې دي که 100 نورې ولګېدې او ژوندی پاتې شوې. اوبه به وڅکې او که مړ شوې نو ستا اوبه به په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسه وي. سلمه دوره چې څه وخت کې ولګېدو نو ابو شحمه راوغورځېد. عمر فاروق اعلان وکړو ټولو خلقو ته چې ځئ تاسو اوس لاړ شئ. په دې مې ګواه کړئ چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته ووایئ چې اے پروردګاره عمر ستا په قرآن داسې عمل کولو چې په خپل کور یې راغله نو ام صرفه ونه کړه. زوی ته ودرېدو ورته ویل بچیه که مړ شوې نو د مرګ نه وروستو به ستا ملاقات وشي د جناب محمد رسول الله سره. نو دا د درو ټولې تغمې او موړې ورته وښایه، زما سلام ورته ووایه او دا ورته ووایه چې یا رسول الله عمر وی چې تا نه وروستو ما په هغه قانون داسې ایمان ساتلی دی چې خپل زامن مې پې باندې قربان کړه. ایمان دیتا ایمان په امارت کې دیتا وایي. نیمه شپه ده بهر راووت، نیمه شپه ده ګرځي ګرځي دیوال ته غوږ نیسي، دروازې ته غوږ نیسي. دې کور کې چاته تکلیف نه، دې کور کې چاته تکلیف نه، دې کور کې چاته. ځکه چې زما په حکومت کې که په یو کور کې هم چاته تکلیف ہو جواب دی زوال. بار ووتو د ښار نه بهر ووتو
نن دخار نبار چه امیر المومنین دی نو درے لکا خور تلار بنشی پولیس والا والاری امیر المومنین بسلور بجی رازی دوی دسار شپگون بجو نور تروڈو نبلاک کری الکا چا چل دے چه روڈ بندے بیڑیم غرکشا وی پا دے روڈ باندی بہت شاہی سواری تیریگی نو شاہی سورلی چراشی نو بگلے ورطاگیگی دا انگریزانو پر کٹی دی کرنے دا بگلے خود انگریز رسم تا چه اسلام راگئے و پاکستان جوڑ شو دا انگریز رسم ترو سکے ہوئے یواز نیمش پدا او یواز دخار نباروت سگوری چیو سڑے ناستے دا جنگلی پخوا کے او جاڑی او دیر جاڑی عمر فاروق ورطوی بچی اولی جاڑی آسری ورطدا سے اکتے زکا کا لار لنڈا وچ دا غریبانو پا زخمونو مالگی دوڑوی مختلف سلکے خو زلاروا عمر فاروق ورطوی چی جاڑی ولی کی دیشی چی تا تدا سی تکلیفی چی دیر فکول شما اس اصری تدا سپتا دا چی دا امیر المومنین دے مسافر ورطوی چی بدی جنگڑا کی میں دننا خزا واغا بیمارا دا او اغی تا درد زی لگی دلے دے بچے پیدا کی گی پا دغا ٹیم کی زور نزدی کی دے نشم او بلا خزشتا دینا غریب ما او دا خدا غریب ما او دا خدا نہر ما نمی دا ڈاکٹر وشتا و نمی دا دائنے وشتا نرا سر چوک رازی چی پا دغا وقت کی میں دا دے خز خدمتو کی نو جارم زکا چاسی نا چی چرتا مڑنشی اللہ حضرت عمر وستا خزی تا دا خدمتگاری ضرورت تے ویلا وے یوم منٹ یو منڈک او خپلا خزیرہ پاس سچل دے ویالا بی بی زرکوار پا خدای قسم چا اللہ پاک دا جنت دروازے در تا کلاو کری دی دا سے لوئی خدمت موقع در تا پلاس در وستے دا چی شاید چی پجون کے دا سے موقع در تا بیا پیدا نشی دیو غریب خزا دا بچے پیدا کی گی کہ دی وقت کے سے ضروری دا خزا سے سیزون میزون یامزان سر راوال حضرت عمر بی بی قجوری او ستوان راوا غستا عمر مخ کے او خزای ورپسے او پدے میرو کی منڈی ہوئی تو پنی مشپا کے زما کور تراش او بجلی گر ملا تا ٹھلائے ہوا او تدے یہ چوک یاد نئی یاد ماشکی وی یاد مزدور وی یاد پکاوڑو والا وی یاد پچابڑی کی ممپلو خرسولو والا او دروازہ اٹھکاو بجلی گر ملا رہو تو ولا لکا او ممپلو والا ورده چه خزا می بیمار ده بچه کیگی که دا خپل کور والا رگ رو لیگی او بے کم زن وای جانو بزرگانو شیخانو ملایانو جماعت وی ده عبادت زیده او بے کئی لوی ولی او بزرگ تور شو خلوت خانه ورطا وٹکا جی خزا می بیمار ده کلگا کور والا رو وی تو پلیت سمون کور والا پاندمنا بی بی نو مو بی بی شي دا په صدر روډ چې دا سمره دا رړای ګډي ګرځي دوی ته بی بی وای دا بی بیانی عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بی بی چې دنه نکول نو لاس نه ونیوا ورته او بی بی استاد د خدای په ذات قسم وی چې د دې غریب د خزې داسې خدمت وکړه چې د خپل خور او یاد مور بی بی دنه لاړه عمرم بار پزمکه مسافر سره کېنا ډېر سات تیر چه وقت تیر شنو بی بی دنن دا عمر فاروق آوازو چی یا امیر المومنین مبارک شا ورار دے پیداش مبارک شا ورار دے آبار چه کم غریب سڑے ناس پا پر ایک دے دوش چی تا امیر المومنین دے خزین دنن پا لرزان شوا چی بار امیر المومنین ما ترا غلے دادا امیر المومنین خزی زما دمرا خدمتو کرو خزی او خاون باندے لرزاو لگے دا خزی ایمان تاو گورا چی دا مزدور بچی تا د میړه وراره وای نن به د مزدور بچی ته د خان خزه دغه وراره وای مونږ به وای نو ګیرې میرې کسی نشته ماما په آرام کښېنئ دا ګیرې زمونږ چې دي بیا داسې واخم ډېر ولاړي په دې ولو ملو باندې تاسو پوه شوئ طالب ته یو خان وی طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده طالب ورته ویل خان پته نشته ویل ولې وی که دې ګیرې ایمان تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ښه ده او که ایمان تیر نکو نو بیا دا ستا د سپي لکۍ ته ښه ده کور لاندې تېره کړي او لږه یې ودروئ هلته چې جنازه یې تېروله نو هلته چې ودرول اواز وکړو چې فلاني خانه هغه ورته پسر راوویست ویل ولې ویل ستا د سپي د لکۍ نه زما ګیره ښه شوه ایمان مې تېر کړو
عزیزانو مونږ به ایمان صرف په منځونو او حافظ پسې په ختمونو نه تېروو ایمان به په دې عمل تېروئ په دې د ښځې ضرورت شو ښځه پیش د لور ضرورت شو لور پیش کې د زوی ضرورت شو زوی پیش کې او د ځان ضرورت شو ایمان به په دې خبرو تېري عمر فاروق هغه مزدور رپیږي لګیا دی نو عمر ورته وایي چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا و مسافران که زه د غریبو خدمتګار نه وی زه د غریبو همدرد او په نیمه شپه مې ښځه د غریبو خدمت له نه وی راوستی نو نن به زمانه ما د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکلی دا نن چې زه عمر ما او په دنیا کې مې لویه سلسله ده په خدای قسم چې لوی کړی خدای زه کوم چې ځان خاورې ګڼم تاسو خیال دا عمر دا ایمان د چا ایمان به درته زه د نه پس عثمان ذی یو سړی به تا خبره اوري نو بس یو سړی وله رالی رسول الله را لېږلی یم یو منشات مې پکار ویل کېنه قافله را روانه تازه قافله د 200 اوښانو راله ساروان ته وایي حضرت عثمان چې دې سړي له یو منشات ورکه ساروان ورته ووایي چې عثمانه دله چې منشات ورکم د اوښ بار به یو انډی سپک او بل درون په اوښ به بار نه ټینګ حضرت عثمان ورته وایي چې منشات به دله خامخا ورکې او که بار نه ټینګېږي معامله دا شوه نو ټول بار وله ورکه ټول بار ورکه ساروان ورته وایي چې عثمانه د اوښ بار به دا سړی وړي څنګه وی چې وړی نشي نو اوښ هم وله ورکه اوښ هم ورکه ساروان ورته وایي چې دا اوښ چې دا مخکې روان دی او ما دله ورکو د ده نه رستو دا 200 اوښان د نه بغیره ډوزي نه دا اوښ مقدمة الجیش غوندې دی دا 200 ټول ده پسې ځي کیني دا ډوزي نه حضرت عثمان وی دا اوښ او دا بار خو مې دله ورکړی دی چې دا نور اوښان د دې اوښ نه بغیر نه ځي نو دا د 200 اوښانو ټولو قافله دله ورکه ساروان زر پړی واغسته عثمان ورته وایي تلوار ولې کوې وی عثمانه ویرېدم په زړه کې چې هسې نه چې اوس ته راته ووایې چې ته م ورسره ځه ولې که ته ورسره لاړ شي نو بده ده ورته وی عثمانه تا دپاره خو به ما غوندې مرایونه ډېر پیدا شي خو ما دپاره به تا غوندې آقا بل پیدا نه شي سخاوت دی ته سخا دی ته پکوړو په دکان ولاړې د روژه ماتي ټیم دی یو غریب راغی لکه 1 روپۍ پکوړې مالم واله هلکه ورکوې وطانو دلم یو روټۍ م ورسره خدای دې بې خو بس تاسو به داسې وایي که ماما په جومات کې ناست یم روژه ماتی راغلی دی پکوړې دي کجوري دي پنیر دی سموسې دي شربت دی نه شربتونه ماله نامې نه راځي ډېر قسمه دي روح افزان روح افزان انجروت جوړ خلک ولا په قطار ولاړي روح افزان خدای دې خو بس خو سور رنګ یې پکې اچولې او د چینو شربت نو روح افزا څه شی خو چونکې شاهان یې خوښوي نو غریب کیم چینجی اوچت دی چې روح افزا بوتلې په لاس کې نیولې را روان نو جومات کې معامله په دې کې یو سړی راغی چې ملا صاحب زه به م روژه دلې ماته زه به ملا صاحب د روژه ماتي ټیم دی خدای دپاره یو پکوړه راولې تل ورکولی بار مې ولې شړې خدای دپاره ډېر څیزونه پراته دي که نه یې دروغ ویم په ایمان یې وایي دروغ ویم مونږ پر همداس کې یو مولانا و پچۍ ډکې د وظیفو پرتې وي یو مومند راغی ویل ملا صاحب وږی یما معاف کا وږی یما وای وږی یم پچۍ ډکې پرتې دي یو 2 ټوکړې کوتک ته یې لاس کړه مومند مخکې ملا ورپسې چې زه پې ورغلم څه چل دی غل دی هغه معمولي و د لاسه چې رښتیا جومات ته اغلا کوله څه چل ویل غل نه یم استاد خدای ته وګورئ 2 وظیفې مې ترې غوښتې وږې ما ته وګورئ روژه ده که امام حسن او حسین بیمارو حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې الله که دا دې جوړ کړه نو مونږ به 3 روژې نیسو 3 روژې به الله هغه جوړ کړه روژه دوی ونیوه حضرت علی بېګاله د اوربشو اوړه لږ پیدا کړو یو 2 روټۍ او څه کجوري مجوري او روژه ماتي سامان یې ټیم د روژه ماتي ټیم دی او دروازه کې آواز وشو چې کور والاو
دو کسان یو دواړه نهر یو د خدای په نامه. حضرت علی ټول سامان اوچت کو او یو راغی راځي خدای روزه د ورځې نیولې وه شپه نهر شوه سبا له بیا روزه چې سبا بیا د اوربشو روټۍ او کجوري مجوري برابر کړي بیا آواز وشو چې خوار او غریبان یو اوږي او نهر یو بیا ټول سامان اوچت په درېیمه ورځ بیا چې روجم سامان برابر کو بیا ویلي چې غریبان یتیمان یو د خدای په نامه بیا ټول سامان اوچت 3 شپې او 3 ورځې نهر او ځان له چې څه تیار کړي هغه اوچت کا او بل له ورکړه قرآن راغی یوفونا بالنذر دا قرآن راغی چې د چا تاسو نن ختم کړی یوفونا بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. حضرت علی او بی بی فاطمه په نظر باندې وفا وکړه ولې دا هغه ورځ نه یریده چې د کومې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي. او بیا هغه غریبانو ته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اے غریبانو روټۍ مې خدای د پاره در باندې وخوروله په خدای مې دې قسمې نه بدل غواړم او نه مې چې شکریا ادا کوي بدل به هم نه راکوئ او شکریا به هم نه ادا کوئ ځکه ما هر څه چې کړي دي خدای دپاره مې کړي. زما عزیزان په دې روژه کې ښه شی خورئ پېشمنی دی دا فکر هم درغلی دی چې ما سره ګاونډ اوږی اوسېږي نهر دی یتیم دی هغه د پېشمني څه خوري درغلی دی فکر نه یې درغلی و دې خوړه په دې اوږو زمونږ امام دی نو هغه ورځ مې تپوس وکړم حقیقت که روټۍ ویل داسې یوه نیمه ماښام خورم او 2 نیمې سهار پېشمني برابر وایي ما دی په دې اوږو ارګامې اچوي داسې نارې کړي داسې دا ځکه دې خوا وګورئ یو سړي که نهره شپه په علاقه کې تېره کړه یو سړي ماښامې نه و پېشمني سپوره روټۍ وخوړه ټوله محله به پې الله جهنم ته ټوله محله ته یوازې دې نه نه چې خپله خوراو نه تپوس به کوې چې زما دې محله او دې علاقه کې هسې نه چې څوک نهره شپه کې زما عزیزانو دا هر څه نظام به هله ټیکېږي چې د ملک قانون قرآن ویلي دي چې عثمان 100 ځله جنت په بیه اخیستی دې شي نه عمر فاروق امام حسین لوبې کولې ماشومانو هلکانو وی چې هغه دی عمر راغی ماشومانو منډې کې امام حسین ورته مه وهئ منډې دا عمر زمونږ غلام دی حضرت عمر دا خبره واورېده راغی امام حسین په غېږ کې واغېستو حضرت علي ته یې بوتلو چې حضرت علي ته یې بوتلو وی صاحب دا څه خبره کوي ته لږ ولیکه او ما له راکړه وی څه یې ویلي وی دا یې ویلي دي حضرت علي ورته ویل عمره پرېږده یاره ماشومان ویل نه والله کې پرې آی پې ولیکل او د امام حسین ګوته یې پې ولګوله چې را روان شو ملګرو ورته ویل دا دې ولې وکړه وی په خدای قسم چې زه کله مړ شم نو زما په قبر دا کاغذ کېدی زما په سینه په لحد کې کېدی که ملایکې رالې ورته به ویم چې د غلام د غلطو تپوس د آقا نه کېږي ورشي زما د غلطو تپوس زما د آقا نه وکړي امام حسین نه زه خو د هغه غلام تاسو خیال راغی زما عزیزانو دا تعلق د اهل بیت رسول سره د ابوبکر د عمر د عثمان د علي اسدالله که اسدالله نه په زور چا خلافت اخیستی نو بیا ورته اسدالله مه وایه ټیک شو د خدای زمري نه څوک شی اخیستی شي د دنیا زمري نه به تاسو نږدې ورشئ په دې غرونو نو علي خو د خدای زمری و نو هغه نه په زور چې د خلافت چا واخیستو یوه دویمه خبره ده چې علي و حیدر کرار حیدر کرار په عربي کې دا ضد د فرار دی فرار تښتېدو ته وایي کرار حضرت علي ته یې ځکه وی چې په ټول عمر کې د چېرته دشمن ته شا کړې نه وه راشئ څه ټایم دی ستړی شم زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا د علي مقام دی دا د حسین مقام دی دا د ابوبکر او د عمر او د عثمان مقام دی مونږ مجبور یو زمونږ طرف نه هېڅ تعدا نشته هېڅ نشته ما نه مخکې مولانا صاحب تاسو ته ډېرې خبرې وکړې یو درته زه کوم دا زمونږ ملک دی چاته چې پاکستان وایي د پیړو نه په دې پاکستان کې مونږ آباد یو پیړو نه مونږ به پکې خښېږو که قسمت و نه د روس پلیت قدم په دې ملک به منو نه به یې منو نه د هندوستان پلیت قدم به په دې ملک منو تاسو پوه شوئ اندرا ګاندھی د 65 په جنگ کې او د 71-72 په جنگ کې وایي چې میں آگ پہ بیٹھی
ताकत फरहाद गुंदे हिम्मत जान के पैदा कर, ताकत फरहाद गुंदे हिम्मत जान के पैदा कर, नवाला बशीरी नस्ता पर नंग शीरा रवाना दा शिरीनियान बता पसी गिरजिया कता कुरान और हदीस दमल कानून करो मंग एस नगवाड़ो अवल्ला चे दा खुयाव द जियाउलक हुकूमत ते चे 15 लाख जियाउला खान हुकूमत शी और बिजलीगर मुला पकोड़ाई की दियो केमाई की केमा भाई आवाज कही चे द पाकिस्तान कानून कुरान पका केमा भाई आवाज कही चे द पाकिस्तान कानून कुरान पका इख्तिदार ना तासो बवे मुलियान इस्लाम न गवाड़ी इस्लामाबाद गवाड़ी दा इस्लामाबाद तासो शिकलुनो सरा खन के मुंग सरा न कर तासो झंडा बाजार को तकान पके गर्दी यानी मुंग बनो वर्जू इस्लामाबाद के खुद खन कम दा कमीज में चोले और दा गिरो पर सड़क रवाने नो इस्लाम और आबाद और पके इस्लाम सटा रवाना दा खन के दा तीन यान दा अंबर सराय में खींचे पके गर्दी इस्लामाबाद खुदा को सरा खन न के इस्लामाबाद मुंग सरा खन